چې په دې پرفتن دور کې د فساد او د فحاشۍ په دې دور کې چې تاسو خپل بچی د الله کلام ته ورکړل الحمد والناس پورې قرآن عظیم الشان ته دوی په سینه کې ځای ورکا دا بختور دي رونو دا د الله پاک د خصوصی انعام لائق او مستحق دي رونو دا آسان کار نه دی ګوره نن سبا د مادیات او دور دی عام طور خلق خپل بچی په داسې ادارو کې داخلي چې د هغې نه پروفیسران جوړوي په هغې کې پایلټان جوړوي ډاکټران او انجینیران جوړوي خو ورونو دغه ټولې ډیګرۍ ګورې عارضي دي بس دلته په کار راځي او چې د سترګې پټې شوې بیا بس اخوا کار نه کوي د قرآن عظیم الشان داسې یو ډیګري ده او داسې یو اعزاز دی او داسې یو وفادار کتاب دی رونو چې دا قرآن دی ګورې په دنیا کې ځان له نه پرېږدي په قبر کې دی ګورې ځان له نه پرېږدي په محشر کې دی ګورې ځان له نه پرېږدي حدیث مبارک کې راځي که نه چې دغه حامل د قرآن په قبر کې کیښودی شي نو ګوره قرآن هم راشي د ده په حق کې شفاعت کوي او دا رمضان المبارک هم راشي او د دې حامل قرآن په حق کې شفاعت کوي په ایمان وایې په دغه تور لحد کې زمونږ او ستاسو غمخوار او زمونږ همدرد دغه قرآن عظیم الشان راشي یا الله دې سترګو باندې دې ژبه باندې په دې غوږونو باندې الله زما د کلام یا الله تلاوت یې کړی دی د بل نه اورېدلی دی په سترګو یې ورته کتلی دي الله د ده په حق کې زه شفاعت کومه الله به قرآن ته فرمایي ستا شفاعت مې د ده په حق کې قبول او منظور کا دغه رنګې به رمضان المبارک هم راشي الله به د هغه شفاعت هم قبول او منظور کړي ګورې رونو وفادار کتاب سره چې ته وفاداری کې په یو میدان کې دې ګورې نه پرېږدي په سترګو چې ورته ګوري د دې سترګو دې بیل ثواب کېږي په دې ژبه باندې چې د الله کلام وې د دې ژبې دې بیل ثواب کېږي په غوږونو یې چې اوري د بل نه په دې دې بیل ثواب کېږي او چې په یو حرف باندې دا ګوته ګرځې د دې ګوتې ګرځولو د الله ثواب په عمل نامه کې لیکي عام طور په خاندان کې رونو دوه قسمه خلک وي او دا حدیث مبارک دی چې یو حافظ د قرآن د خپل خاندان د لسو کسانو چې هغوی له جهنم واجب شوي وي د دې حافظ قرآن په برکت به هغه الله د جهنم په ځای د جنت مستحق ګرځوي خو اوس دغې مستحقینو کې د ده په خاندان کې به دا کم کسان وي نو خاندان کې د هر چا دوه قسمه کسان وي څوک د دنیا محبت کوونکي څوک د آخرت محبت کوونکي چا چې د چا بچي ته په حفظ د قرآن په علم د قرآن په ناظره د قرآن د ماشوم له او د د مور پلار له مبارکي یې ورکړه آفرین یې ورته ووې سیره یې ورته واچوله آفرین شه او ستا په دې بچي شه تا په بچی باندې د الله کلام وې د 13 سپارو لا ستا د بچی سینه کې ځای ورکا آفرین شو پتا شو ستا په دې بچی شا دوی دغه لسو کسانو کې به دغه خلک وي چې د ده په دې قرآن او په دې حفظ او په دې علم باندې خوشحاله شوي وي او که د ده د خاندان کسان وي او مور او پلار ته وایي مړه د ده نه به دې پروفیسر جوړ کړی مړه د ده نه به دې پایلټ جوړ کړی وی که د دې حافظ د خاندان کسه وي د دې حافظ قرآن د دغه شفاعت نه دغه کس محرومه پاتې شو
چې د مور پلار ته وي چې دا دې پیسو کړه دنه به چرته دنیادار غټ لیډر به جوړ کړو نرونو ګوره خیال کوي تاسو به د دې خلکو ګوره اوس عزت کوي د دوی عزتمن کلام لا دا عزتمن سینه ورله ورکړله دا عزت مستحق دی او ګورا داسې مجلسونو کې طبعی طور د انسان ډیر زیات خوشحالي ولی دا د قرآن څوکیداران دي سو خود غلط قرآن وای معصوم بچی وای مخکې حافظ لګیای عالم لګیای منځ ورکوي ختم کوي رست ورپسې حافظ معصوم ولاړی یو حرف یو لفظ یو آیات سکے چی یو زبر زیر پیش کمتنا غلطی راشی زر ولا فتح ورکی نو دا دا قرآن سوکیداران دی دا دا قرآن حفاظت کون کی دی انشاءاللہ العزیز دا خاندان بختور دی او دا دی پتہ با علی لگی رلو چی مور او پلاری پا قبر کی وی استازان پا قبر کی او دی زین دی سور فاتحہ لی د چو سراغ لما د میا سیب دی قبر لاسیل جان میا سیب دی الله په قبر د ټولو انوارو ورئی زمونږ د مشرانو باباجي سیب دی سره ډیر ښکلي تعلقو د یو بل به ډیر قدر او عزت کو زورغ لما فاتحه ولستله ځان ته مې دعا وکړه وی ته مې دعا وکړه دا ولی تربیت خپل اولاد لور کې ٹریننگ واللہ سی ورکے چھے تا پا قبر کے پروتے تا پس تلاوتون در لیگی تا پس دعاگانی در لیگی دا زمون دا اہل سنہ والجماعت عقیدہ دا چھے دا تلاوتون و دا ذکرنا مڑو تا دا سی وررسی لکہ دا بجلے دا پڑک پشانتے وررسی نو چھے دا دوی مور و پلار پا قبرونو کے پراتی دوی تلاوتون کئی پا ایمان وایا غیب سمر خوشحالی گی گورے رونو دا قرآن پا منبادی یو سو حقون دی گوری خواه ز خبر مختصر کوم مشران درانو علماء ناستید خدا خبریات لرے دا دی قرآن پا منگوری یو سو حقون دی دا طولو نا پیلا نمبر دا قرآن دا حق تے چپا دی بمونگ ایمان روڑو زمونگ بھی ایمان ستکنا الحمدللہ پی ہوئے دویم نمبر دا قرآن دا حق تے چه دا دی قرآن بمونگا گوری تلاوت کو سبا کو تلاوت پا گودات بین نو چه تلاوت تے اوکا ایمان دے پیراوڑ دا قرآن دا حق دے ادا کی دریم نمبر دا قرآن دا حق دے چه دا دے پا ناظر ہوئے پا حفظ دے ہوئے دا دے پا معانیوں پا معارف با ازان پیئے پا دی پا ترجمہ بزان پیئے او سلورم نمبر دا قرآن دا حق دے چی بیابا دا قرآن عظیم الشان بل ترسے لکہ پدی مدرسہ کی اگورا الحمدللہ تعبیری کار پاکی شاندار طریقے سر روان دے عملی کار دا درس و تدریس کار پاکی شاندار طریقے سر روان دے دا گوری دا غی مشران دعا پا دیگی کو گوری شامل لخا دی پسی رستو یو نسبت تے دا غی مشران دعا پا کی شامل دا مال و دولت پا خپل زیکار گئی خوچے کم کار پا دعا باندی کی گی کردہ گوری پا مٹو پا زور باندی کی گی دیکھے گوری یو روحانی یو باطینی فیضم دوی پا سرا روان دے دا خپل مشرانو اللہ دے دا فیض ہمیشہ جاری و ساری لری نو چھے قرآن دی ہوئی نو بیا بدا گوری بل ترسے لکہ دی حافظانو گورا استازانو دا حق ادا کدا گلو نے جوڑ کرل دا دوی تربیت ٹریننگ دا دویوں کا نن سبا گوری مور و پلار دا دینا غافل دی دا کلی گلو نتی نزایشی گورا اللہ اولاد درک دا نعمت تے اس پا دا دی تربیت دا مور و دا پلار و دا استازانو فرض دی بچی خدای درک پکار دادی چه بزرگ و دیندار عالم تے موزی چه مالا اللہ مو بچی راکا دتا تحدیقو گائے پا دے خلق ورطا لاری ورکا یا کجورا ورطا پستکا او دا ورطا دے خلق ورکا دی خبرو خلق ندی خبر بس ڈزیو کی مٹیان تقسیم کی نا پا سنت طریقے سر روان کا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل پیدا شو نو حضور علیہ السلام تیرا
او دا الله حبیب ورتا پخپل خله مبارکه کې کجوره پستکړه او دغه معصوم ته ورکړه هغه لعاب دهن د حضور مبارک دی خېټې ته تیر کړ لاړل مور بیډی رضیات خوشاله ده وی زما هغه بچي چې مال الله راکړه د ټولو نه مخکې د خېټې ته د الله د حبیب لاړې مبارکې ورغلي دي ګوره تربیت یې وکې په صحیح تربیت سره دا روان کې او پنځم نمبر یو حق د قرآن بلم دی رونو چې ډېر اهم دی ګورې هغه حق دا دی چې بیا به د دې دپاره عملي کوشش کوو چې الله دا قرآن زمونږ د دې ملک آیین قانون او دستور وګرځوي بس چې په ملک قرآن وي خوشحالي به وي قتل و غارت بنی فسادات بنی د رحمت بارانونه وي نو الله دې دا زمونږ د دې ملک قانون وګرځوي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله دې دا مدرسه د دې استادان د دې خادمان د دې مقتدیان د دې معاونین ټول سرفراز کی ابو دې شاه سیدی دا والدہ محترمہ وفات شو د ناقه الله دې دا غوي مغفرت نصیب کی او الله دې حاضر مجلس ټول ته په نظر د رحمت وګوري جنازه سوال جواب دې د بابا جی سے مرید وفات شو غیل زما الله دې منګه او تاسو ټول د دې زین چیزو الله ټول ډکی جوړه او ډکی منګول خپل خپل منزل مقصود ته ورسول